الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. دا سورة نساء سی مخکمه وویله په پاکستان او په افغانستان کې دا خبره په زور شور سره روانه ده. حکومت دا قانون پاس کړی دی چې کوم انجلۍ یا هلک تر 18 کالو کمه وه د هغو دپاره که قانون ماتوي او سزا ده. د افغانستان علما د پاکستان علما بیا دا فتوا ایستلې ده که چیرې یو سړی د 90 کالو یا د 100 کاله هر څه عمر شي د 9 کالو نجلۍ سره واده وکړي دا جایز دی. د الله قرآن دا دواړه ردوي. د دې مخنیوانګه 1440 کاله مخکې رب کائنات کړې ده خو په موږ کې هغه د حیوانیت رقم علم نشته. په موږ کې د مرغانو رقم هغه پوی نسته شعور نسته چې حیوان کله چې بلوغ ته ورسېدي بس خپل کور جوړ کړي ځالۍ جوړه کړي خپل واده وکړي خپل بچیان باسي هېچا اعتراض نسته چې دا ولې خو رب د دې په ذهن کې په شعور کې دا شی ایښی دی میږه ده خپل حد الله ورته ایښی دی شپانیان په پوهېږي او که موږ نه په پوهېږو غواوې دي خپل حد الله ورته ایښی دی چې کله غوا سخوندره پیغله سوله یعنې موږ ورته وایو او یعنې دغه غوا دا کمه سي او سخوندره ده دا غوا ځینې جوړېږي د دې خپل حد ته په خپله یعنې دا راځي خو یو انسان دی چې ځان ته انسان وایي هغه په دې نه دی پوه بدکشنۍ نجلۍ سره هغه ژاړي چغاري وي سپین ږیری سړی هغه په زوره ورسره بېدېږي د پیسو د وجې یا په 10 لکه د پرون ابرز مې کتئ فیسبوک په افغانستان کې د 9 کالو نجلۍ یې ورکړې وه هغې بغاري ژړا دوی په زوره راویسته نجلۍ یې ورکړه. نو رب دا نه خوښوي چې یو غټ انسان دی ځوانه پیغله نجلۍ دی چې د دې نه یې خوښ هغه نکاح نه کېږي. هلک دی چې خوښ یې نه وي هغه نکاح نه کېږي. او بیا نکاح په چې پیدا شو هم جایز ده چې پلار یې خیرخوای د نجلۍ خو نجلۍ به هغه وخت بیا په لاس ورکوي چې کله دا بلوغ ته ورسېده دېس به پوښتنه کوي چې زویه ما ته زړګي ته ورکړې ستا خوښ ده که دغه نجلۍ وویل چې و زما خوښ ده بس خو خوښ که نجلۍ انکار وکړي دا نکاح ماته ده. دا الله په قرآن ثابته کړې ده زموږ دی او د نبي په حدیثو ثابته ده خو موږ دومره قدر جهالت اختیار کړی دی چې ملایان وایي چې د 9 کالو نجلۍ سره به خامخا د 50 کالو او د نبي صلی الله علیه وسلم پسې د دروغو روایت جوړ شوی دی چې نبي علیه السلام د بیاشۍ څخه پر 6 کاله باندې نکاح کړی ده پر 9 کاله باندې پر دغه ټیم باندې نبي علیه السلام راننوتی بیبي عایشه وایي ما په مډمو باندې په لوبتو باندې په کوڅه کې بازۍ کولې
سر مې ببر ولو نو مور راله زه تر لاس ونیوم راوسته زما ویښتان یې راسم کړلو نو نبي اسلام راله زه په لاس ورکړم نبي اسلام د ما سره په دا ورځ باندې کوروالی وکړي نو اوس دغه د نبي بېعزتي ده په دې کې توهین دی د الله د قرآن انکار دی او نبي راغلی دی دپاره دی چې خلک ده ته وګوري د ده څخه عمل واخلي رنګ واخلي او یهودو به ویل چې تی راسئ زموږ رنګ واخلي او نصارا به راسئ زموږ رنګ واخلي او مجوس زموږ رنګ واخلي الله نبي ته وحی وکړي په سوره بقره کې چې رنګ د الله رنګ دی چې کوم رقم الله امر وکړي دا رقم به کېږي ستی په خواهشاتو نه کېږي زموږ علما هغه علما یې څوک چې د انګریزانو غلامان دي دی یاره موږ په افغانستان کې اسلامي حکومت دا اسلامي حکومت نه ویل کېږي اسلامي هغه ته ویل کېږي چې د الله په قرآن باندې فیصلې کېږي او د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کېږي دغه ته اسلامي حکومت کېږي دې ته نه ویل کېږي چې فلاني کتاب لیکلی دی شامي لیکلی دی چې په شامي کې وایي چې الحمدلله شریفه په بولو ولیکه یا په وینه ولیکه دا جایز دی نو دا خو موږ نسو منلی دا د 9 کالو نجلۍ که پر 9 کاله باندې که دا نجلۍ پیغله سي ایز ورسي په جایز دی لکه زموږ په معاشره کې باغواني به چا کړي یا به په کور کې ونه ولاړې درخت زردالو دی یا توتان دي چې پاخه سولو بس دا به خورې زردالو دی دا به خورې که نه وخورې دا زردالو خپل وخت لري رایله کېږي او خرابېږي نو د هغه رقم انجلۍ د هلک دی چې تی پر وخت واده نه ور وکړې او انجلۍ پر وخت نه کې واده خامخا د دې سبب زنا کېږي د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی وایي په 3 شیانو کې تی تاخیر مه کوئ زنډوایه سمه هلک یا نجلۍ چې پیغله سوله هلک له اطلاع ورغی اطلاع دا معنی چې د ده د اندامې خوا څخه په شهوت سره اوبه راووځي مني ورته وایي نجلۍ څه ایز ورغی نو نبي اسلام وایي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د ایزې ښځې لمونځ نشته مګر په شال کې په پړونې کې چې نجلۍ پیغله سوه دستي به دا پړونې په سر کوي پرده به کوي پردې باندې لمونځ فرض سولو واده پر واجب دي دا وکړي خو موږ ته یې پوښتنه نه ځو کوو غوا خرڅوو ګورو مینه خرڅوو ګورو هر شی موږ ګورو خو دغه د اسلام یو زیات حکم دی چې په هغه سره ستا کور د جنت باغچه جوړېږي ستا کور جهنم جوړېږي موږ هغه نه ګورو موږ وایو یاره زما غیرت یې نه اخلي چې زه خور او پلانې ته ښکاره کړم دا د پیغورتي دغه نه د خبرې نه دي دا د اسلام خبره ده نبي اسلام امر کړی دی چې ته لازمان ګورئ دا اوس زه کومه دغه اختیار یې ماته راکړی دی دا زما خوښي نه هغې ته ما مثال مور ته ما وویل ما هلته دا نجلۍ ته ووایاست یو وار دې وویني هغه پلار یې هو دا زموږ په پښتنو کې نشته که نه نجلۍ زما کور عدالت ورکړي پر خبره باندې جوړه سو بالکل خو چیشتي هغه د بېدینو ملایانو د اغاخیلو امر دی بس هلته خپله معاینه ورولي و هغه صاحب ته وریله کې وایي دم پر وکړه هغه شپه په وکړي هلته د ده غیرت هېڅ راپورته کېږي نه نه د هغه خوا بدېږي چې د ده پر معاینه باندې د پر لور باندې یو ملا سړی یو بېدینه شپه ورسره کوي او هلته بیا دی د شپې دمونه پر کوي لیکن په دې ځای کې چې حلال کار دی جایز کار دی دی خور و چاته ورښکاره کوي نو هغه چاته چې هغه دله راغلی دی او په غوښتلو کې د ده د خور یا د لور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دا سورة آل عمران آیات دی. کله چې سړی خور ورکوي یا لور ورکوي هغه چاته به ورکوي چې هغه د الله په قرآن باندې د ایمان لري، په هغه عمل کوي، او هغه چاته به نه ورکوي چې هغه مشرک وي، کافر وي، بدعتي وي، ظالم یا ته به نه ورکوي. خو اصل خبره دا ده زموږ ډریوران چې دي، ملایان چې دي، هغه بېدینه خلک دي. هغه تا په دین نه پوه کوي، دی لمونځ درکوي، په پیسو یې درکوي، په غوږ کې اذان کوي او د ماشوم پیسې پراخي او نکاح کوي، پیسې پراخي، په هر شي کې د ده جیب ډکېږي، خوابدي کېږي نه. که د هغو په کور کې غم وي، مړي سوي، خو دی خوشحاله دی، وایي نن ماته دغه ورته وایي د کلي خان ملک ورکړه، دا مولي صاحب ته 5000 روپۍ ورکړه، لکه دی چې ټیکه ولري. دی بیا دومره قدر بې علم دی دا زوی یا پلار چې دا خپل زوی ته نه غسل ورکولی سي، نه لمونځ ورکولی سي، او نه نکاح کولی. دا نکاح تر ټولو اسانه کار دی چې زما لور پلانۍ نومېږي، ما ستا ته په دونه پیسو درکړې ده، ستا د خپل ځان دپاره قبوله ده، اوس بس دا نکاح شو. دا دعاګانې کول، لاسونه پورته کول، دا بدعت کار ده، په اسلام کې نشته. په اسلام کې خطبه ده، د خطبې بعد کې ایجاب مثال قبول دی. نو باید چې اوس موږ وکړو، نن موږ دله راغلي یو، خطبه د جمعې دم سوله او د نکاح دم سوله. الله دې موږ ته اوس توفیق راکړي.